چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ و او د یو سړي دوستو او ډېر جانی دوست دی. په څه خبره د دې دواړو منځ کې اختلاف راغی. چې اختلاف راغی نو د یو دوست قسم وخوړو چې والله لا اکلم معك حين، په خدای مې دې قسمی چې زه به یو حین تا سره خبرې نه کوم. لفظ حین یو حین سورځي چې تیرې شو سره خپېمانه شو چې دا خو زما ډېر لوی جانی دوستو او د سره د خبرو نه ما قسم وخوړو زه چرته صبرې دی شم. که تاسو خیال وکئ په دوستانه کې څنګه چې سړی فراق نشي برداشت کولی نو دغسې بیا په وصال کې دا چرته برداشت کولی شي چې زه د سره خبرې نه کوم. سړي سره دا فکر شو چې زما دا دوست دی او ما قسم خوړلی دی چې زه به تا سره یو حین خبرې نه کوم. اوس مسلې تپوس کومه چې دا قسم هم پوره شي او د دوست سره خبرې روانې شي. راغی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وی صاحب یو مسلې تپوس کو، زما دا دوست دی او ما ته قسم خوړلی دی چې زه به تا سره یو حین خبرې نه کوم. صدیق اکبر ورته فرمایل چې 40 کاله ور سره خبرې مه کوه بیا به کې. او 40 کاله راغی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. حضرت عثمان ته وی چې داسې قسم به خوړلی دی چې تا سره به زه یو حین خبرې نه کوم. حضرت عثمان ورته وی چې تر مرګه ور سره خبرې مه کوه. سړی لیونی شو. رامنډۍ کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وی صاحب دغسې قسم به خوړلی چې یو حین به در سره خبرې نه کوم. عمر فاروق ورته وی زه تر ماښامه ور سره مه کوه بیا کوه. سړی خوشحال خوشو وړکې خیال وکړو چې راشه پیغمبر نه تپوس وکړه که تر ماښام نه هم لږ خبره مخکې. پیغمبر ته راغی یا رسول الله قسم مې خوړلی د خپل دوست سره د خبرو نه چې لا اکلم معک حینا. پیغمبر ورته وفرمایل چا نه دې تپوس کړی وی؟ ابوبکر نه مې تپوس وکړو هغه دا راته وی. عثمان نه مې تپوس وکړو چې تر مرګه ور سره خبرې مه کوه. عمر نه مې تپوس وکړو هغه وی چې تر ماښامه مه کوه بیا کوه. پیغمبر لم دې مسلې خوند ورکړ وی ورشه دې درې واړو ته آواز کړه. درې واړه راوغوښت. ابوبکر صدیق ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې تا ورته وی چې 40 کاله ور سره خبرې مه کوه؟ هغه ورته صاحب ما سره دلیل دی د خدای قرآن.